سلامونه په خیر ناستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته سحر مو په خیر ورځم نیکمرغه او څنګه تاسو ډیپ ټاپ په مزه کې ورځم مو خپل شوي ځکه چې هم پښتون تاسو سحر ګوره او نن پروګرام چې کوم دی هغه هم انټرېسټینګ دی ځکه چې بده کې موږ تاسو لپاره بیلابېلې برخې لرو او ولې چې ویکند مخې ته را روان دی نو هغه سره تړلې د فلم ریویو به هم نن د پروګرام برخه وي او د هغې سره سره لږ ټنګ ټکور چې خبر راځي نو زاره خبره ده چې نن ورځې چې کوم اپیسوډ وي په هغې کې موږ سره سنان خان چې کوم دی هغه د رباب ولي سره موږ تاسو سره معلومات شیر کوي خو نن هغه موږ سره یو میوزیک چې دی نو هغه هم راته غږوي خو د دې نه مخکې چې زه پروګرام مخکې د یو څه تاسو ته به زما سیټ باندې دغه ښکاري چې موږ سره ویټسیبل بسکټس دي زه غواړم چې د هغې پیغام سهار تاسو پورې در ورسوم او تاسو هم کولی شئ چې خپل نزدیک کوم سټور شاپ چېرته وی تاسو او هغې ځای نه تاسو دا بسکټ والو دا ټرای کړئ د دې پیغام څه دی ویټسیبل بسکټ وایي چې ویټیبل یو داسې بسکټ دی کوم چې د غنمو د غذایت نه جوړ دی په ویټسیبل بسکټ کې د یو نارمل بسکټ نه 15 ګنا زیات فایبر دی چې صحت ته ډېر زیات ضروري دي د بسکټ دا بسکټ ساتي تاسو اکټیو او صحتمند چې ډېره ضروري ده سهار سره چې سړی ځي سهار رس چې آغاز شي نو انسان په سر باندې ډېر کارونه که هاوس وایف وي نو هغې دپاره د کور کارونه دي او که زموږ غونډه کې کوم ورکینګ وومن دي نو هغې افیسز ته ځي کار کوي پروګرام کوي نو هغې د انرژي او پکار چې هغه ضرورت وي او اکټیو وي او صحت خو ډېر ضروري دی او بیا وایي چې ویټسیبل بسکټ د های فایبر سره سره شوګر فری کې هم موجود دي یعنی های فایبر سره سره شوګر فری کې هم که چاته د شوګر پرابلم یا څوک زموږ غونډه کې ډایټ کول غواړي نو هغې دپاره د شوګر فری کې اویلیبل دي نو تاسو دا بسکټ چې دا ټرای کولی شي ښه لیدونکو تاسو هم زموږ په دې پروګرام کې چې د برخه اخیستی شي زموږ دا وخت تاسو زموږ چې کوم واتساپ نمبر دی یا زموږ چې کوم ایمیل ایډرس دی هغه تاسو سکرین باندې ښکاریږي نو تاسو هغې باندې موږ سره رابطه کولی شئ زه تاسو میسیجز او ایمیل پروګرام کې خامخا شاملوم او د دې نه علاوه زه یو بله خبره ده زیاتره خلک دا وایي که نه چې یاره کوم میک اپ په مخ باندې زه ولګوم که نه زیاتره داسې ده که نه لایک ما نه خپله ډېر خلک داسې چې لکه زه خو ټي وي کار کوم نو ما ته به ډېره زیاته ښه پته وي چې د کومې کمپنۍ میک اپ چې کوم دی ډېر زیات ښه دی سره به سکن نه خرابېږي میټر کوي ښه کمپني چې کوم دی هغه میټر کوي ځکه چې ښځې خو پکار چې میک اپ وکړي زه خو بالکل زموږ د سټوډیو لایټ او کیمره دومره زیات ښه دي چې زه خو بالکل زیرو میک اپ باندې راغلی یم تاسو کتلی شئ زما میک اپ نه دی کړی خو موږ اکثره ډراماز کې او نور پروګرامونه کې دي چې هغې کې موږ میک اپ کوو نو یو خو کمپني ظاهره خبره ده چې لږ ښه کمپني وي نو ظاهره خبره چې هغه میک اپ د سکن دپاره بیا زیات ښه وي او د هغې نه علاوه د میک اپ نه علاوه لکه دغه زما په خوښه باندې وی که نه نو ما به بالکل میک اپ نه کولی که نه خو زموږ د سکرین او د لایټ څه ریکوایرمنټ وي خو ما څنګه مخکې چې زموږ د سټوډیو لایټ ډېر زبردست دی نو ځکه زه ډېر میک اپ نه بلکې زیرو میک اپ باندې راغلی یم خو زه دا وایم چې د هغې نه بغیر که موږ د سکن پروډکټ چې کوم دی یا موسچرایزر دی لکه سن بلاک دی یا مثلا سیرم دی چې کوم موږ لګو مخ باندې نو نایټ کریم نو دا موږ د ښه کمپنیانو نه والو رایټ او یو ښه ډرماټالوجسټ ته موږ ورشو او هغه موږ ته ریکمنډ کړي چې دا او هغه څیزونه که موږ ایکسپنسیو والو هغه موږ ولګو نه ایسه به زموږ سکن باندې ګلو وي زموږ خپل سکن به ښایسته وي نو موږ د میک اپ ضرورت نشته مثلا ما ته نه یادېږي چې عام لایف کې د ریکارډنګ نه علاوه زه ته میک اپ کوم ځکه ښه ښکارم که بده ښکارم خو زه میک اپ نه کوم زما ټوله زیات میک اپ سترګې تورې کړم سترګې تورې کوم لپسټیک ولګوم دیټس اټ که نه نو هغه دا چې سکن ستاسو ښه نو زه دا یم چې کومې پیسې زموږ زیاتره خویندې ما ته پته راغی بیوټي سلون ته ځي د بیوټي سلون بالکل خلاف نه یم ځکه زه په خپله ملته ځم دلته څه نه مینیکیور پیډیکیور دا څیزونه وکړي خو زه دا یم چې کوم سکن کیر دی لایک فیشل دا څیزونه د هغې په ځای که تاسو ایکسپنسیو یا د ښه کمپنیانو ظاهر خو چې د ښه کمپنۍ پروډکټ راخلي که نه نو بیا به هغه لږ ایکسپنسیو وي خو چې هغه والې نو هغه یو خو ډېر ټایم لګي د سکن کیر دپاره ډېر ضروري چې هغه تاسو واملې او که هغه تاسو صحیح یوز نه کوئ آی مین لایک یو 2-3 ورځې جوش کیے که نه نایټ کریم هم لګوئ سهار راپاسې مخ وینځئ موسچرایزر لګوئ موسچرایزر ډېر زیات ضروري دی بیا 15 ورځې پس هفته پس بیا هم ټوس بیا سکن کیر ختم شي د هغې سره نه کېږي لایک کلونو لکه دا خپل یو ډیوټي جوړه کړئ څنګه چې سهار راپاسې مخ وینځئ یا شاور والئ یا کپړې واچوئ یا ناشته کوئ یا نو دغسې که وګرځوئ تاسو خپل سکن کیر وکړئ نو یقین وکړئ چې ستاسو سکن به همیشه دومره ښه چې تاسو به د میک اپ ضرورت نه صحیح ده او تاسو به ضرورت نه چې لکه تاسو په مخ باندې ډېر زیات بیس ولګوئ یا پوډر موډر دا څیزونه ولګوئ نو دا یو ورکوټه شانته کې خبره
چې ما تاسو سره سهار شیر کا ځکه زما لیدونکي خاص زما خویندې په ما باندې ډېر زیاتې ګران دي نو من اکثره دا تپوس کې نو مې راځي یو دا ټیپ خو تاسو سره نن شیر کوم چې سکین کیر تاسو خپل کوي کنه نو تاسو به د ایس میک اپ او د به ضرورت نه چې تاسو خپل سکین پاغي باندې پټ کړئ نو دې خبر سره غواړم چې ورکوډه شانتي دمالو دمې نه ورستو چې راشو نو بیا په دې پروګرام کې میلمه هم شته خو سیګمنټ هم ډېر انټرېسټینګ دي نو یو ورکوډه شان دمواله واپس راستان شي په خیر پښتونخوا ته ویلکم بیک ټو بخیر پښتونخوا ستړي مشي بخیر پښتونخوا ته لیدونکو د بریک نه وروسته اوس چې ما سره کوم سیګمنټ دی زما ډېر زیات خوښ دی او دا خلکو چې میوزیک خوښ وي د هغوی هم ډېر زیات خوښ وي ځکه چې د سنان خان د پیکیج وخت دی او تاسو به کتلی چې سنان موږ ته هفته په هفته چې لکه زموږ د فرایډې کوم اپیسوډ وي نو هغه موږ د رباب زده کولو چې کوم لیسنز دی کوم سبق دی هغه موږ ته ښیي چې لکه دا رباب به څنګه غږول کېږي د هغې باره کې موږ سره معلومات شیر کړي نو هغه خلک چې هغوی رباب زده کول غواړي هغوی دپاره ډېر زیات مفیده خبره ده خو موږ وی چې دا خبر سړی روغده شو دا کلاسز کنه او ټنګ ټکور خبرې دي او ټنګ ټکور پکې نشته دی نو موږ سنان ته ریکوست وکړو چې د نن موږ پروګرام کې د لیسن وزن باندې موږ د لږ رباب وغږې نو څنګه وی ښه ایډیا ده که نه نو راځئ چې وګورو چې سنان موږ ته څه غږوي په رباب کې نن د رباب په لیسن کې نو راځئ چې ورته غوږ شو
वाह زبردست سنان خان ډیره زیاته مننه ثانک یو سنان چې رباب غږی کنه نو سړی وی چې بس اورېدې وي او دا بالکل نه بندې دی کنه او واقعي د رباب غږ هم ډیر مزیدار وي خو بیا چې رباب سنان غږی ځکه چې د هغه رباب غږون د هغه استاد نه زده کړي چې د هغه په نړۍ کې یو نوم دی د رباب حوالې سره نو ډیره زیاته مننه سنان اوس زه غواړم چې ستاسو دا خوند بالکل خراب نشي زما په دې خبرو لاړ شي زر زر یو دمه والې دمې نه وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسېږئ ورکوډې شان دمه ده او بیا راسانه کېږو نو بریک ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم مېلمه دی د هغې په لیدو د هغې په کتو به یقینا تاسو ډېر خوښ ځکه چې د هغې نن پروفایل انټرویو سره سره به د هغې چې کوم جاب دی صحیح ده په ایکسایز کې نو د هغې حوالې سره به ډېر انفارمیشن موږ تاسو سره شیر کړو زما ذهن کې هم ډېر زیات تپوسونه دي خاص کر هغه خلک چې ګاډي لري یا د ګاډو حوالو سره تړلې خبرې چې دي یو دا خبره خو ډېر ښه ده چې ګاډي ډېر زیات سهولت دی صحیح ده یو ځای ته بل ځای ته تلو کې دا خو ډېره ښه خبر ده رقم ګاډي راووتلو دا هر څه خو دې سره رش هم ډېر زیات شو صحیح ده او دا رش رس په رس باندې زیاتېږي لګیا دی او کله چې موږ یو ځای ته به مخکې اسلام آباد کې موږ ګرځېدو نو دونه زیات ټرافیک بنو اوس ورځ په ورځ هغه زیاتېږي او ما سره اوس چې پروګرام کې کوم میلمه ناست دی هغې سره موږ خبرې کوو هغې تعلق د 400 نه دی او دلته ډایرکټر ایکسایز اسلام آباد دی جی بلال عظیم ستړي مشئ وعلیکم السلام څنګه جی تاسو ښه صحت ښه دی شکر دی جی 400 نه راغی که اسلام آباد نه اوس خو ډیفینټلی اسلام آباد کې ښه جی نو 400 کې د کومې سیمې سره تعلق دی 400 کې زما کلی نوم شیرپاو دی جی شیرپاو ښه نو تاسو نوم سره شیرپاو نشته دی نو بس اکثر خلک لګي کنه کلی نوم دی زما نوم پورا دغه دی بس ښه نو دا راته وایي چې بلال عظیم تاسو انیشلی سکولینګ او ایجوکیشن هم براټ اپ تاسو په 400 کې شوی کنه شروع اسلام آباد کې اصل کې شروع ول ایجوکیشن هم 400 کې بیا پېښور کې بیا اخر کې اسلام آباد کې نو دا ټوټل نو پېښور کې مو سبق ویلې دي نو کالج هم کم ذکر 400 کې بیا پېښور ته یونیورسيټي د پاره بیا پېښور یونیورسيټي کې بیا هغه نه بعد چې دلته اسلام آباد کې ښه صحیح ده نو د 400 خو ډېر سيزونه د خوراک مشهور دي صحیح ده سبا خو ګوړه مشهور ده ګوړه ځکه د غاڼو وخت هغه دی کنه نو اوس تاسو چکر لګي خپل کلی ته تګ راتګ شته دی کنه بالکل بس دلته ډیوټیانې داسې ډیوټیانې خو فیملی تګ راتګ بیا تاسو خو زمونږه دغه داسې دی افیس کار داسې دی بل دا چې د اسلام آباد ایکسایز چې دا ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن حصہ ده نو بس 24/7 ډیوټیانې وی اراوند د کلاک نو بس دغه ډیر ښه سرونه خويندې تاسو زه خو چې دوه خويندې مې دي او زه یو ورور ما دي او بیا خو ډېر نیازبین یې ښه صحیح ده نو دا راته وایي چې ایکسایز راتلی دي نه مخکې سکول کې چې وی نو څه شوق مو چې د مور پلار یو ځای نه اکثر ویل چې ډاکټر شي نو ډېره به ښه نو تاسو سکول ټایم کې ایز سټوډنټ لایف دا خبره ده بیسیکلی زه خو خپل دا وایم چې خپل وړو باندې دغه باندې داسې زم په سکول نه دی پکار چې ته انجینیر او ته ډاکټر خپل مرزه ته پر خودل پکار دي چې خپل کوالیفیکیشن هغه کم طرف ته انټرست وي هغه طرف ته لړ شي نو دا زیاته خبره ده چې او چې نو وړو انټرست ته قتل پکار نو تاسو انټرست ته قتل چې دی نو همداسې و چې لکه بس هغه ټایم کې آی ټي چې دی نیو دغه نو ما بیا آی ټي طرف ته لاړم ما آی ټي کې ماستر وکړو اور هغه نه بعد چې دی نو بس بیا جاب ته رالو نو هغه ما ته فائدہ هم ده لکه ایون ما خپل افیس کې چې دی نو آی ټي کافي سیزونو کې یوز اف انفارمیشن ټیکنالوژي دا موږ انډکټ کړ او هغه ډېر ښه ریزلټس رالل په دغه وجه باندې چې چونکه نن سبا ټایم داسې دی چې څومره تاسو ټیکنالوژي انډکټ کړئ نو هغه عمره به تاسو چې کوم پبلک ډیلینګ افیسز وي آی ټي مشوره هغه ټایم کې څنګه تاسو په خپل چې دا یو نوی فیلډ نو دا مشوره د لچا درکړه آی ټي ځکه چې اکثره نه چې موږ کالج ختم شي نو دن بیا موږ ځکه چې موږ خو سکول داسې نه دي چې لکه بهر ملکونو کې دا چې سکول کې ماشومینو هغه ټایم کې ټیچر ته سکول ته پته لګي چې دا ماشوم څه کې خره
کنه لوب کې خده ایکسرسایز کې نو هغه سي هغه ته چې هغه پیرنټس یې هغه باندې کار شروع کی زمونږ طرف چونکه دا شی نشته دي نو آی ټي مشوره در چا درکدا هغه ټایم ایکچولی د سافټویر انجینیرینګ او ای کامرس چې د نیو ټرند راغلو چې تاسو ای کامرس څنګه کولای شئ څنګه تاسو په ایون موبایلز باندې او دغه باندې تاسو بزنسز کولای شئ آنلاین شاپینګ څنګه کولای شئ دا کنسپټ چې نیو نو کافي انټرېسټینګ و زموږ ګروپ مرګري واغي وی چې وای ناٹ دی سایت ته لاړ شو هغه نه بعد موږ دا ډیسایډ کړو او شکر الله ګروپ اف فرند سونه فرندز ودا سو هغه ټولم دي تر تقریبا ټول رال نو ټول ساغو دي خ جواب باندې دي کنه هغه بیا خپل نو بس پکې یو کې ته لاړل سه بهر ته نور ملکونو کې سیټل شو او خو هغه ټایم ټیکنالوژي دا بلال عظیم څه خلک وایي چې د سکول یا د کالج د یونیورسيټي ملګری نه هېریږي دا کنه او کله کله لایف دومره زیات بیزی شي چې بیا هغه سره مونږه کانټیکټ کې نه پات کیږي لایک اوس زما سکولینګ او زم براټ اپ نوخار کې شوی دی نو زما د نوخار د سکول لایک اوس خو ډیر خلک نه پیژنم زما یو کلاس فیلو وی د کلاس 4th او 5th هغه ما سره کانټیکټ کې شوي سو کال مخکې د فیسبوک د تھرو بیا دا غینه پس مونږه واتس اپ باندې رالو نو د سو کال نه مونږ لګیایو چې مونږ ملاویږو تر اوسه پورې ونه شو آیا تاسو سره د سیده چې لایک ملګرو سره ملاقات شته ځینې ملګري ملاقات ګران شي خو کم سے کم د واتس اپ ګروپونو دا کار آسان کړي کنه چې کوم ګروپس دي نه کې ریګولر کمیونیکیشن کی اور دغه کی یو بل حالاتو نه انسان یس نو مونږه لکه سوچو کې چې لکه مونږ بیا کلاس 8 پوری ما خیال لکه 7 پوری یو زی و اند بیا غینه ورس چوس هغه ماشاءالله ودونه شوی دي بچی هغه چې ما ته پکچرز لګي هغه بالکل چینج شوی دي نو تاسو خبره واتس اپ یو ټیکنالوژي چې دا ماغه ټیکنالوژي یوز چې جون د انسان کا بالکل ها نو دا ملګرو سره تاسو د سکول ټایم دی د سملګری مشه چې هغه وخت نو اوسه پوری تاسو سره ملاقاتونه هم کیږي تقریبا بیا خو ملاقات ریر کیږي اور دا د کمیونیکیشن ګیپ نشته هغه د واتس اپ د تھرو دغه صحیح ده تاسو چې د اسلام آباد خبره کوم راواخلو کنه نو دلته ډیر خلکو ډیر وایي چې اوس اسانتیاوي شوي دي د ګاډي رجسټریشن او د سيزونو کې او اکسایز کې نو زه غواړم چې هغه لږ زموږ چې څونه لیدونکي دي که اسلام آباد کې دي واسي هغې لږ معلومات موږ دې باره کې چې څه اسانتیاوي دي که چا سره اسلام آباد کې ګاډي دي او هغې رجسټریشن د اسلام آباد دی نو هغې تاسو څه فیسلیټیز چې دي ورکړي دي جی بالکل دا ډېر ښه کوېشن دی لحاظ سره دی چې څومره زموږ پبلک دی نه چې هغې ته اویرنیس هم راشي چې څوک ګاډي ساتي اسلام آباد نمبر والا نو هغې ته موږ کم فیسلیټیز ورکوو فرسټ آف آل خدا ده چې موږ سره یو کس راځي د ګاډي حوالې سره نو ایدر هغه به ګاډی یا نیو رجسټر کوي یا به هغه ټرانسفر کوي یا به ټوکن ټیکس جمع کوي دا درې کار دي ټوکن ټیکس چې دی نو هغه زموږ سالانه وي اوس فور نیو رجسٹریشن اور ټرانسفر دپاره اول به موږ دا شروع کړو چې موږ ډور ټو ډور رجسٹریشن اور ټرانسفر فیسلټي ورکړې ده ورم کړل او چې دا سٹارټ د ډیورینګ کووډ ډیز نه موږ شروع کړی و اور دا پرایم منسٹر آفس خصوصي انسټرکشنز چې څومره زموږ د اسلام آباد اوسیدونکي دي نو هغې ته موږ घर बैठे फैसिलिटेट को आगी नागे दफारा मुंग द एक्टिविटी शोरो कड़ा आगदा द चीज़ मुंग कॉल सेंटर दे कॉल सेंटर बांधे ची कॉल की चीज़ गाड़े रजिस्टर कोम या ट्रांसफ़र कोम नो वेरी ने आगा मुंग नोट को और आगी एड्रेस नोट को आगी सस्पेक्ट्स भी आगते वाखलू और वेरी नेक्स्ट डे चे दे आगा जमुंग टीम चे दे आगी कोर्ट तलाट शियो गाड़े रजिस्टर की और ट्रांसफर नو لکه داسې ډپارټمنټس چې کم د خلکو ذهن کې د هغې باره کې یو دغه وي چې دلته زم نو پته نه څه حالات به وي زموږ داسې ډپارټمنټس دا دي پبلک ډیلینګ چې ښه خبره نه ده خو موږ داسې خپل یو کنسپټ جوړ کړی دی چې خلک یریږي چې بھائی پته نه څه چل کېږي نو چې کله هغه ته دومره فیسلیټیټ کړي چې موږ وایو چې بھائی موږ له مرازې موږ ستاسو کور ته درځو هغه کار چې کم ستا دی تعلق نو دا شروع مې دې ځای نه ځکه وکړه چې اولنې یو د اکټیویټي ده چې موږ کو د هغې نه علاوه روټین ټایم کې خلک زموږ آفس ته راځي فور ویکل رجسټریشن او ټرانسفر هغې دپاره چې دي نو موږ ون ونډو اپریشن شروع کړی دی
ون وینډو اپریشن دا دی چې هغې نور لکه دا نه ده چې مخکې به هغه فیس جمع کوو بیا به بل لاین کې ولاړو بیا به یو لاین کې انټري کېده بل نه به ورته نمبر پلیټ میلاوېده دا نه هغه مونږ ون وینډو اپریشن کړی دی او هغې کې فردر مونږ یو بل دا فیسلټي دغه کړې ده چې اوس سپوز یو کس راځي هغه دا وایي چې یاره زه زما کار به څومره ټایم کې کېږي نو هغې دپاره مونږ دا کړي دی چې بیفور کمینګ ټو ایکسایز آفس هغه چې زمونږ ویب سایټ باندې خپله ډیټا انټري وکړي چې زما دا ګاډی دی اور دا زه رجسټر کوم نو زمونږ سسټم چې دی هغه ته یو ټایم سلاټ ورکړي هغه ټایم سلاټ دا دی چې لکه سپوز تاسو اپلای وکړه تاسو ته درکړي چې تاسو به 11:10 باندې فلانی کاونټر ته راشئ نو د هغې مطلب دا دی چې تاسو ټایم به نه ضایع کیږي تاسو هغه سپیسیفیک ټایم باندې هغه سپیسیفیک کاونټر ته آنلاین نو سرکاري آفیسز کې داسې ټایپ دغه کنسپټ چې دی نو هغه دغه نو کنه ځکه چې عموما خلک دا او زمونږ سرکاري خلکو دا سوچ هو چې وایي څومره خلک ته مونږ ګرانو نو هغومره زما اتارټي ده حالانکه دا ده چې څومره اسانتیا پیدا کړي نو هغومره به اسانه وي خلکو ته او هغومره به ستاسو چې کم ټارګیټ ترې ټیکس ریونیو حوالې سره نو هغه به اچیو کیږي نو دا سیم پروسیجر چې کوم ما ذکر وکړو دا د ټرانسفر اف ویکل حوالې سره هم دی چې ګاډي ټرانسفر کوي ایگزیکټلی بل دا چې اوس لکه دی کې پاتې شو ګاډي ټوکن ټیکس نو ټوکن ټیکس چې دی نو هغې کې خو بالکل اړو سکول نه دي سمپل د موبایل نه دی تاسو خپل موبایل نه اسلام آباد سټیزن اپ چې دی هغه ډاونلوډ کړئ اور هغې نه تاسو خپل ګاډي نمبر منشن کړئ اور سسټم به خپله تاسو ته ووایي چې تاسو دومره فیس راځي او هغه فیس چې دی تاسو خپل آنلاین اکاؤنٹ نه ریل ټایم کې جمع کړئ دا ریل ټایم کې د بینک نه ایزی پیسې نن سبا خپل د ارچ اکاؤنٹ آنلاین دی ټیک تا سپوز تاسو آنلاین اکاؤنٹ کې پیسې وي نو ودن سیکنډز ټرانزیکشن وشي اوس دا تاسو چې کوم د ایزی پیسې دا خبر وکړه نو دی کې دی چې اوس د چا اکاؤنٹ آنلاین نه دی نو دا هغه یو آی ډي جنریټ شو هغه آی ډي نمبر چې دی هغه چې کم ځای کې تاسو پېښور کیه هلته کم بینک مخامخ ته هغې ته ورشه چې دا زما آی ډي ده دې اګینسټ هغې تاسو نه پیمنټ والی رسید درکې ټوکن جمع شي دې نه علاوه تاسو نادره ای سہولت سینټر ته لاړئ الته نو کې دې نه علاوه ایزی پیسې شاپ پر ځای کې مخامخ راغلی جی بالکل الته ورشه اور الته د خپل ټوکن جمع کې نو دا مونږ دا انکریج کوو خلک چې دی آنلاین دې سیستم ته راشي اور کله چې مونږ دا ریفارمز راوستېدل نو مونږ هغې سره وکتېدل چې ټیکس کې زمونږ ډېر زیات فرق راغی خلک ټیکس جمع کوي خو چې اسانتیا پیدا کړي ورته نو دی خو د اسلام آباد ریونیو باندې هم ډېر اثر راغلی که نه ډیفینیټلی جی اسلام آباد ریونیو چې 2 کاله مخکې چې کله مونږ دا ریفارمز نو کړی نو مونږ 4.6 بلین ارب روپۍ 4.6 ارب روپۍ چې دی دا مونږ ورکړی خو چې کله مونږ بیا 13 کال دا ریفارمز وکړله مونږ ایون مارچ کې چې خپل آفس کلوز کوو نو مونږ مور دین 7 بلین باندې کلوزینګ وکړو او دې کال چې دی نو مونږ ټوټل ټیکسز چې دي نو مونږ 11.4 باندې کلوزینګ وکړو نو مونږ خپل ډپارټمنټ د 4 بلین په 2 کالو کې مونږ د 4 نه 11.4 ته راوستې ده نو دا مونږ صرف دا وکړل چې څه ټیکس ریفارمز هم وکړل او د هغې نه علاوه مونږ ټیکنالوژي دومره انډکټ کړه چې خلکو ته اسانتیا پیدا شوه او هغوی خپل ټیکسز چې دي نو د کور نه جمع کولی شي نو په دغې وجه باندې دا چینجز مونږ راوستل ډېر ښه چینجز دي ډېر ښه فیسلیټیز دي د خلکو دپاره آیا دا فیسلیټیز زموږ په نورو ښارونو یا په نور پروینسز کې هم شته دی ایکچولی اسلام آباد مونږ ټرای کوو چې مونږه ایز ا رول ماډل چونکه کیپټل دی نو مونږه ریفارمز حواله سره اور ایکسایز داسې سبجیکټ ته چې دا د هر صوبې خپل منسټر وي اور خپل سیکټري مینیج کوي اسلام آباد یو کیپټل دی نو اسلام آباد مونږه ډیل کوو دا اسلام آباد ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره اور انډر انټیریئر منسټري مونږ کار کوو نو هغې کې دا ده چې مونږه لکه سپوز مونږه فرسټ ون چې مونږ بایومیټرک انټروډیوس کو لکه مخکې به دا خطره وه چې بېنامې ګاډي رجسټر کېدی شو بل دا چې اکثر ستاسو ګاډی چاله یوز لمبر که نو مونږ به دا فیس کول چې تاسو چې ما ته خو پته هم نه لګي زما ګاډی بل شي خپل نوم ته واړو نو دا اوس مونږ که چې څو پورې ستاسو بایومیټرک ني نو هغه ګاډي بل د چا نوم ته نشي وړی بل دا چې هغې سره دا مو شو چې کم زمونږه انسپیکټر یا ای ټي او سره یو اتارټي وه چې سیلر دی حاضر شي نو هغه مونږ ختمه کړه لکه مطلب ستاسو بایومیټرک چې وشو ستاسو حاضرۍ ضرورت نشته
بل دا چې بایومټریک داسې نه ده چې هغه تاسو زمونږ پریمیسز کې راشي ولته وکې بایومټریک ایون تاسو چرته ہے لاہور کی ہے کراچی کی ہے پشاور کی ہے البته نادره ای سہولت سینټر ته ورشه بایومټریک وکې هغه نه بعد زمونږ سیستم کې راغلی دی سره سیستم سکیور هم شو اسانتیاوم پیدا شو اور بل دا چې کو پر ډے زمونږ 100 گاڑی ټرانسفر کېدل اوس 1000 کیږي ځکه چې بار بار هغه ټرانسفر کیږي بایومټریک کې مونږ ایکسپایری ټایم یې خره نو دا ټول ریفارم ایکسپایری ټایم 2 months کې مطلب تاسو گاډي واغښت کنه او مخکې به تاسو کتلو چې گاډي خلکو واغښت په 5-6 سال به چلو ټرانسفر کو به نه اوس دا چې 2 میاشتو پورې ټرانسفر نه کی کنه نو هغه بایومټریک ایکسپایری کیږي اوکې بیا هغه بیا نو چې کله هغه 2 months کې هغه باوند دی چې هغه به گاډي ټرانسفر کوي نو هغه سره بار بار ټرانسفر کیږي نو بار بار هغه گورنمنٹ ته پیسې هم راځي اور بل دا چې هغه اونر هم اپډیټ کیږي اور دغه لاین فورسنګ ایجنسیز ته ایزی دی کو گاډي چرته س واردات سے او کی یا ایف آئی آر پی نو اغي لاست اونر ته ایزیلی ور رسیدي شي ډیر ښه اوس دا راته کنه چې یو نوې گاډي سړی رو بیا زما ډیر اکثر اپلایډ فور چې دینو گاډي ز ګورم کنه نو دیل نو ځینې گاډي ز ګورم خو کال دغه پلیټي لګولې دا اصل زغورم چې تاسو نه تاسو کوم دا یو گاډي سړی نه والی بای سونه ټایم کې دا رجستر شي اصل او کدا رجستر نشي نو د مالک ته څه رجستریشن خو مونږه دا انفورس کو چې فورن وشي کنه هغه کې خلا کې ډیر کلیر دي چې تاسو گاډي واغښ تاسو په فورن دا رجستر کوئ او پاغه باندې مونږ فیلډ سټاف چې کوم نه نو هغه لکه ډیر سټریک کاروایی هم کوي چې اپلایډ فور گاډي نو هغه ټایم هغه ډاکومېنټس ته واخلي ورته چې افیس ته راشه یا بای روډ بلکې دې حواله سره تاسو چې کوم کوېسچن وکړو زما ذهن کې رال چې مونږ یو اکټیویټي شروع کړې ده په روډ د پاسه رجستریشن د گاډي ها جی هغه داسې چې لکه اوس افیس ټایم ختم شو کنه افیس ټایم کې لکه تاسو سپوز افیس ته او تاسو سره ټایم نشته چې تاسو زموږ افیس ته راشي خپل اکټیویټي وکړي اور ایوننګ ټایم شروع شو نو اسلام آباد کې تاسو کتلی اکثر خلک چې دینو پارکس ته زی جاګینګ د پاره ٹھیک تا نو مونږ اسلام آباد چې څومره پارکس دي الته زموږ گاډي ودرولې دي خپل ټیک تا او زموږ سټاف چې دي نو ما اویلیبل نه حالانکه مونږ خپل چوټي ختم کړه دا چې ایون افیس نه مونږ آف کو او بیا لاړ الته پارکس کې ودرېږو نو پارکس کې خلکو اسانتیا ده پاره اوس یو کس راغی فیملی سره وړو سره د خپل جاګینګ هم کوي واک هم کوي الته مونږ هغه د فیسیلیټي ورکو چې خپل گاډي رجسټر هم کا اوملتا اون د سپاٹ ٹھیک تا اور الته چې دین او گاډي ټرانسفر هم کول شي او ټوکن هم جمع کول شي نو دا فیسیلیټي مونږ د دې لپاره ورکړې ده چې مونږ خلک د اغیب کنوینینس ټایم کې فیسیلیټیټ کو ناغه به ایزیلی خپل گاډو رجسټریشن هم کوي او اغي سره به داسې بهانه نه چې خو ډیلی افیس ته زما سره ټایم نشته دا نشته او فردر مونږ دا فیسیلیټي چې دا ناغه مونږ اسلام آباد شاپینګ مالز چې کوم دي دا زموږ آیډیا ده چې وای ناٹ دی کې مشهور مو وای اوس خلک مالز د گاډي نه پوسی نو خبره ده چې گاډي تاسو تاسو کو چې اپلایډ فور گاډي چې ده په روډ ولې ګرځي نو مو چې دا هم داسې ختمي دي شي چې موږ ورته آیډیا دا او دا تاسو خبره ده څنګه چې ما تاسو خبرې وکړې چې لایف دومره بيزي شوی دی کار کې دغه کې نو دا یو ډیر بل لوی فیسیلیټي ده نه چې لکه تاسو کم ځای کې او ملته تاسو گاډي چې دا غیر رجسټرډ شي نو دا موږ ټول صوبو د لپاره یو پریسیډنټ سیټ کړ چې اغي دا اوس ایون پنجاب چې دی دا بایومټریک انټروډیوس کړي باقي صوبې چې دي نو اغاز موږ صوبه چې دا اغي زما په خیال آنلاین ټوکن ټیکس طرف روان دي ځکه چې الټیمیټ سولوشن هم دا دی چې څومره ټیکنالوژي انډکټ کې نو دا هیومن انټریکشن به کمیږي اور خلق په اسانه وي هغه د پاره کنه دا په کار چې نور صوبو کې چې کوم دی هغه ته کوم داسي دغه وشي ها دا راته وایي چې کوم دا وارداتونه چې کیږي اکثره د غلا گاډو کیږي یا اکثره گاډي تختول کیږي نو دا سهاده پوری به کم شي وي اف کورس دا ریشو بده دی اوس مخکې نه ډیره کم مونږ خپل کاروایی چې کم دیګ باندې کړی دا نو مونږ تقریبا مور دین 300 وهیکلز په کال کې تقریبا مونږ ګیر کړی دي تاسو چې هغه کې تقریبا د 200 نه زیات داسې چې هغه د غلو ها ټیک ته جی هغه کې مونږ دا وکړل چې هغه گاډي مونږ پولیس ته واپس کړل جنون اونرز دا هو تھرو پولیس
موږ داسې چل کړی دی چې لکه سپوز موږ یو ګاډی روډ باندې یا ډیورنګ فزیکل چیکینګ چې زموږ کوم اکټیویټي د ټایم اف رجسټریشن اینڈ ټرانسفر ای کې موږ ګاډي باندې ډاوټ شي چې دا چیسس چې دی دا ډاوټفل دی هر کله چې ګاډي پټ شي کنه هغه غلا وشي د ګاډي نو هغه غله چې کوم دین هغه ګاډي هغه چیسس باندې نه ګرځي هغه ګاډي ټمپرټ کوي چې هغه چونکه هغه چیسس باندې هغه مالک اف آی آر وکي جی نو هغه چیسس نمبر چې دی هغه ټمپرټ کی او فردر پاغه باندې ټرای کوي چې دا یا رجسٹر کی دوباره یا ټرانسفر کی دا سه اکټیویټي کوي نو هغه کې تقریبا مونږ دا مور دین 300 وهیکلز چې دا مونږ ورکړل او هغه کې بیا مونږ دا چل کړی دی چې مونږ خپل سیستم انټیګریټ کړی دی د پولیس سټرلایز سیستم سره نو اوس سپوز یو ګاډی دی چې هغه مونږ غیر کا اور هغه نو خان فور ایگزامپل یا مردان نه موږ هغه پولیس سټیشن تخپل انټیمیټ کو چې تاسو فلانه گاډي فلانه اف آی آر چې دی هغه موږ برآمد کړی دی اور تاسو سره د مالک نه مال موږ لراشه چې موږ تاسو دا گاډي ریټرن کو ها اوس سره ته کنه چې کله موږ د ایرپورټ کې امیګریشن والته مخامخ شو کنه نو دوی دا باډي لینګویج باندې دوی پويږي کنه نو دا راته چې تاسو په گاډي څنګه پويږئ دا گاډي د شکم څنګه راځي دا گاډي په لینګویج پويګو کنه نو دا ځکه چې تاسو چې موږ وګورو نو موږ ته شک شي په دی باندې چې ردی کیس چلې نو موږ اکثر دا چې تاسو نه تاسو بس دا تاسو بوریدل چې هغه ایکسپیرینس هیز نو شارټ کټ کنه هغه زموږ هغه سټاف چې دی یو موږ د هغه ټریننګز کړې دي د دې لپاره فورنزیک لیبس دي کنه یو هغه نه موږ د هغه ټریننګ کړې دي بل چې هغه دا سه لګا مطلب ګاډي ته وګوري نو بس پوي پیچ دې کې چل نو هغه زه خپل سټاف باندې دومره لکه شوور هم چې تقریبا موږ اوس 100 ګاډي سپوز لیب ته لیګلی دي چې هغه باندې زموږ ډاوټ دی کنه نو هغه کې تقریبا 98-99% ټمپرټ خطلی لکه زموږ دومره ایکوریسی لیول نو دا زه اپریشیټ کوم چې زموږ لکه ټیم دومره ایکسپرټ شوی دی چې هغه وی چې دا ټیک نه دی نو هغه کې کنفرم هغه کې بیا دا غروزي تاسو کار ریسکی هم دی ځکه چې ځینې خلک ډیر خلک داسې دي چې هغه تاسو کوم فیسیلیټیز ورکړي په دې به خوشحالي ځکه چې دا یو اسانتیا دی یو فیسیلیټي چې تاسو ورکړي ډور ټو ډور دی کاغه سړک د پاسه اړ یو سیس بایومټریک ځینې خلکو ته دینه پرابلم دی نو ځینې هرډل تاسو راځي ځینې خلک چې په دې باندې خفه کیږي اف کورس او د مور پلار یو زوی نو کله کله دا څه پرابلم نه چې کور ولرته چې راته خپل ژوند خطر کې اچي اکچولی کله چې دا سه زموږ جاب دی او دومره د غینه هغه سره دا سه ضرورت تړلې خبرې دي دا سره وی او چې بل چې څه جاب ریکوایرمنت دا چې هغه کې سر ډیټرنس پکار وي کو زموږ سټاف او موږ دا ډیټرنس شو نو کو نو موږ بیا هغه خپل دغه انفورس کول نشو او چې لکه سپوز موږ دا ریکوري اف ډیفرنٹ ټیکسز دا تاسو د غلا د گاډي برآمد کول دي دا غي نه علاوه د اسلام آباد کې څومره هوټلز دي دي موږ بیډ ټیکس اخلو هوټلز ریسټورانټس یاد وی کنه نه جی څومره هوټلز دي لکه ریسټورانټس پکې نه دي هغه کې اف بی آر سبجیکټ ته هغه سیلز ټیکس وغیرہ ته اخلي موږ اسلام آباد څومره هوټلز دي غاټ هوټل نو والا وړو پورې هغه کې چې دی لکه یو ګیسټ وی نو هغه باندې هغه هوټل والے موږ 5% چې روم چارجز چې دی هغه گورنمنت والے یو ټیکس دی نو شکر الحمدلله هغه کې موږ ټیک ټاک ریکوري وکړه ځکه چې موږ هغه کې ټیکنالوژي انډکټ کړه او موږ خپل سیستم داسې کړ چې هغه موږ په هغه هوټل والو په خپل انسپیکټر یا ای ټي او باندې نه پریږدو چې هغه دا ریپورت وکړي چې بای دې کې دومره کمرې ریزرو دي یا دومره ګیسټ دي او موږ دا چل کړی دي چې موږ ال خپل انټرفیسز انسټال کړل او بیسیکلی چې هوټل کې کله ګیسټ وی او هغه څومره چارجز هوټل کټ کړي نو هغه زموږ انټرفیس موږ ته شو کوي چې د حساب سره زموږ ټیکس دومره د او هغه هر هوټل کې دی او هغه موږ آلموست اسلام آباد ټوټل هوټلو کې انسټال کړ چې کم پاتې دی کې انسټالیشن پروسس شروع دی نه هغه کې دای چې هغه غلا چې کمې د ټیکسز هغه موږ کافي حد پورې ختم کړه هغه کې او بل دا چې هغه کې موږ خپل گورنمنت ټرایری کې کافي ټیکسز چې دي نو هغه ورکړل او هغه سره ډېر زیاته فائدہ وشو صحیح ده دا راته چې د دې جرمانه څومره ده یو کس ګاډي نه کی رجسټرډ کنه نن سبا د دې
جرمانه 1500 سی هغې نه والي بره ګاډو پورې چې ځینو دا به زیاتېږي داسې که نه یو لا تاسو ښه کوېسچن دی یو دې کې مختلف سیکشن دي چې دې حوالې سره پبلک ته اویرنس راشي یو خو دا ده چې ټوکن ټیکس پینلټي ده هغه مونږ ریلیکس کړی ده فلحال ٹھیک ده مونږ هغه چا باندې لا اوسه پورې دې کال کې هم 13 کال کې امپلیمنٹ کړی نه ده ځکه زموږ ذهن کې دا چې دا کووډ والا داسې حالات وو چې دې کې مونږ خلکو ته دا یو مارجن ورکو چې هغې ټیکس نه جمع کړی نو مونږ وایو چې زه خیر دی دې کې مونږ پینلټي امپوز کړل نه ده هغه زموږ سسټم نه چې کوم آنلاین ټوکن ټیکس جمع کوي نه هغې کې هم مونږ هغه وے آف کړی ده ځکه چې هغه ډایریکټر اتھارټي وي چې هغه وے آف کولی شي نو هغه مونږ الریډي کړی ده د هغې نه علاوه د ګاډو رجسټریشن حوالې سره هغه زموږ دا ده چې لکه اوس 2 months تیر شو نو په هغه باندې پینلټي امپوز شوه ټیک ده نو هغه دې حوالې سره ده چې کم تاسو وی چې د خلک ګاډي رجسټر کوي نه نو هغه د دې لپاره ده چې د خپل ګاډي په ټایم رجسټر کړي کوم د زموږ قوم معذرت سره داسې دی کوم داسې زونه کې نه دو نو بیا به د ګاډي هم خلک زموږ اکثر تاسو ګوره بلونه چې کم دی مونږ خپل ټول هغه ورځ باندې جمع کوو چې کم اخیری ډیټ وي بس کنه یا موبایل بل شو یا نور بلونه شو ځکه چې سو پورې اخیری هغه ډیټ نه راغلی نو موږ یې خیر دی بس جمع وکړو نو دا په دې وجه موږ د پینلټي خې دغه څه ماته اوس د پینلټي چینج د ګاډ دا کیټګری وایز چینج بیا کنه خو لکه اوس او دا زیاتېږي مثلا چې 2 میاشتې پوره شوي او هر میاشت په دې باندې بیا 2 months پورې نشته صحیح ده 2 months نه 6 months پورې یو ټایپ فیسونه دي او افټر 6 months ډیلی کوي هغې نه بعد مختلف فیسونه دي او بیا یو ګاډی یو کال لیټ که نو بیا مونږ هغې سختي داسې کوو چې مونږ وایو چې دا ګاډی خو یو کال په روډ ګرځېدلی دی خدا نخواسته داسې اکسیډنټ نه کړی دې کې څه FIR نه شوی نو چې رجسټرډ نه نو دا به څنګه مونږ ته پته لګي نو هغه بیا مونږ سبجیکټ ټو د هغه ګاډي لیب کوو اور دا هغې نه بعد چې دی نو مونږ د هغې 15 د پولیس نم رپورټ اخلو چې دا ګاډی چېرته کرایم کې انوالو خو نه دی نو دا په دې وجه کوو چې دا کم ستاسو لومبۍ خبره وه چې ګاډي خلک نه رجسټر کوي نو په دې وجه باندې مونږ خلک ته یو لار دغه کوو چې بھئی تاسو ګاډي رجسټر کړئ کو نه کوئ نو موږ تاسو نه جرمانه مخلو او دا د سیزونه به ایکسټرا تاسو بیا پوره کوئ صحیح ده ډېر ښه دا راته وایي لکه ما د دې سیګمنټ شروع کړي چې تاسو مې انټرویو کړل مې ویلې یاره مې ګاډي ډېر زیات شوي دي ورځ په ورځ باندې چې دی نو هغه زیاتېږي نه نو دا کوم دی چې دا فیسیلیټي د خلکو دپاره چې یو ځای نه بل ځای ته ځي اوس خو د اسلام آباد هم ډېر زیات چې دی نو لوی شو که نه مخکې دومره لوی نه و موږ به چې رادن نه شو بس یو سر ته چې ځو اسلام آباد به ختم و اوس خو اسلام آباد سم سوتی چې پھیلاو شو ښه غټ دا ښه خبره د خو دې سره ټرافیک چې کوم دی هغه هم د نو را روانو وختونو کې خو به داسې خبره نه چې یاره دلته به اسلام آباد ځکه چې د اسلام آباد پلیټ وي چې ډېر زیات خلک چا چې د چا په ګاډي چې د اسلام آباد پلیټ نو یا پولیس نه ودرېږي دا خبرې نو آیا را روان روز کې خو به داسې نه چې اسلام آباد والا به ګاډي په شمار کې چېرې دې نه زیات ګاډي نه دي په کار چې رجسټر شي یا داسې ستاسو دې کوېسچن زه یو 2-3 ډایرکشنز کې جواب در کوم یو خو دا ده چې رجسټریشن حوالې سره خو ګاډي مونږ له راځي بالکل ستاسو خبره ټیک ته زیات راځي او دغه مونږ پازیټیو انګل دا و چې خلکو قوت خرید زیات دی اکانومي دغه حالات داسې چې خلک اخلي ګاډي ټیک ته اور فردر تاسو به کتلی کور کې به یو ګاډی او چرته بلکې کلی کې به یو ګاډی اوس دي نو کور کې دوه درې ګاډي او کور کې هغه ایزي دغه د چې تاسو روډ باندې ګورئ نو مخکې به ګاډي کې څلور پنځه کسان پوره ناستو اوس پکې یو ناستي زیات نه زیات 2 کسان ناستي نو کور کې چې څومره کسان یې هغه عمره ګاډي عمرال او هغه ستاسو خبره ټیک ته چې اسلام آباد سپیشلی بنګورو چې مخکې ټرافیک جیمز نو اوس پکې شروع شو نو هغه خبره هم ټیک ته خو بل حواله سره دا چې لکه اوس انوایرنمنت پوینټ اف ویو سره هم کتل لیکنه چې څومره ګاډي هغه زیات نو آی کې پولوشن هغه حواله سره موږ یو اسلام آباد کې کابینټ یو ډیسیژن راغلی دی هغه کې موږ دا کړی دی چې د الیکټریک ګاډو پروموشن لپاره موږ الیکټریک ګاډو رجسټریشن فری کړی دی اوکې ٹھیک ته جی هغه کې تاسو ګاډي الیکټریک ګاډي وی کنه نو هغه خو انوایرنمنت فرندلی دی نو موږ هغه رجسټریشن هم فری کړی دی او هغه سالانه ټوکن ټیکس هم نشته لکه تاسو ګاډي فری کې رجسټر کې کو ګاډي مې دغه تاسو کال په کال باغی ټوکن هم نه ورکړي او کال په کال ټوکن هم نشته دا موږ د دې لپاره کړی دی چې خلک انکریج شي اور دا چې کوم دا انرژي کرایسس زموږ دی پېټرول کنزمپشن وغیرہ ولې سره او بل دا چې کوم انوایرنمنت کې پولوشن او دغه خطر ده ځکه چې اسلام آباد کې بتا سو کتلی دي چې انوایرنمنت هم دا کمپیریټیولی نور سټیز نه خده نو موږ دا غواړو چې زموږ سټي انوایرنمنت نور خراب هم نشي
ټیک ته اور کم مونږ ته اکسیجن ملاویږي نو چې کم سے کم صفا اکسیجن خو ملاویږي صحیح نو هغه حواله سره چې کم د پی ایم ویژن دی نو اونو خو د کافي دغه کې نورم دغه شوی او بل حواله سره دا چې مونږ د الکتریک گاډي حوالو سره هم دا کار شروع کو چې دا مونږ فری دغه کړی دی ان قریب ان شاء الله صبح کې امدا شي نو خلک به مزید انکریج کیږي چې هغه د دې گاډو نه الکتریک گاډو ته لاړ شي او چې ډیر ښه دا راته وایي چې کله تاسو فری وې دا خودونه تاسو کار لرونو چې تاسو فری کیږئ کله چې فری ټایم کې څه کوئ فری ټایم کې بس افیس نه فری شو نو جیم ته ځو ښه او جی بس هغه نه بعد مرګرو سره غپ شپ اور دغه بس میوزیک اورې څوک اورې څنګه میوزیک اورې پښتو علم اورو دغه اورو ښه پښتو کې راته د چانو مالې د اسلام آباد کې ډېر وخت چې پښتانه آرټسټان پیژنې کنه سندر غاړي څوک پښتو کې خو زما فیوریټ چې دی نو هغه مونږه همایونز اور هارون بچا دی دا مشهور سنگرز دی او جی هغه دا د 400 والی غټي وريجي سونه وخت کې چې نه دی خوړلې 400 والی غټي وريجي خو دا د چې ټایم خو شوټي کوه ځکه چې دا داسې پروډکټ چې لګي یخنیانو کې زیاته مزه کوي او نو ریسنت ګرمي تیر شوی دا او بل دا چې مونږ کور کې خپلم تیارو کور کې او نه او بل دا چې اکثر کلی نه سوک راځي نو هم ځان سره روړي نو دا د چې صحیح ډیر خډیره زیاته مننه چې تاسو رااله ثانک یو سو مچ او د واقعي د اسلام آباد کې چې کوم خلک اوسېږي بیا د کیپ هم ډیر خلک دا چې یا لاهور سره ډیر خلک اسلام آباد پیټ والا گاډي چې کوم دی یا نمبر والا گاډي چې دی هغه یوز کوي نو هغې دپاره بلکې خاص کر د اسلام آباد د خلکو دپاره چې تاسو کوم فیسلټي جوړ کړي نو هغې دوه فایدې لري هم عوام ته فایده ده هم ګورنمنټ ته فایده ده که نه ملک ته فایده ده که نه نو دا ډېره ښه ده چې دا په نور پروینسز او په نورو ښارونو کې هم که دا اپلای شي نو دا به ډېره زیاته ښایي ثانک یو سو مچ چې تاسو راغلئ عزتمند شئ ثانک یو لیدونکو همدې سره ورکوټ شاندمال واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته د رحمان بابا په حوالې سره یو پیکیج دی او ما د رحمان بابا یو شعر را یاد شو چې د رحمان وینا به هر در په یاد شي د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته دي شا شي رحمان بابا د پښتنو دپاره او صرف د پښتنو دپاره نه که د هغې شعرونه ټرانسلیټ شو تاسو وورئ که نه نو دومره خوندور شعرونه دونه سبق آموز شعرونه لکه د دوی دغه یو شعر راوالی که نه چې د رحمان وینا به الله در په یاد شي رحمان که نه زمونږ او ستاسو غفور رحیم چې د یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي نو دا زمونږ د ټولو لپاره د انسانیت لپاره ده که نه مونږ ټول عمر دی ژوند کې منډې وواله دا شی ښه پکار دی الله دا د دې کس خپي ووه الله د سره دا وکړه چې ځان ته څه فایده ورسېده او زمونږ الله خدا وایي که نه زمونږ غفور رحیم رحمان خدا وایي چې تا سره بد مه کوئ چا پسې بهتان ولګوئ چا ته دروغ مه وایئ نو دا ټولې خبرې مونږ فی الحال د دنیا په دې منډه کې په دې ریس کې هیرې کړي دي خو مونږ ته یادېږي چې یو دیوال ته مخ او بل ته مو شا شي یعنی قبر چې یو دیوال به دی خو بل دیوال به دی خو د دې عظیم شخصیت عظیم شاعر دا پیکیج زموږ ملګرو تیار کړی راځي چې دا وګورو دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا چې زر خاورې کې رحمانه هنر دا دی نوم عبدالرحمن لقب رحمان بابا پیدائش 1653 تاریخ وفات 1715 ہزارخوانی پشاور دنن وخت کې با هیڅ څوک پښتون داسې نوي چې هغه تبا د بابا یو شعر یاد نوي په پښتو ژبه کې لوی شاعران پیدا شوي دي خو هغه عزت او شهرت چې عبدالرحمان بابا ته ملاو شوی دی بل چاته نه دی ملاو دا خوږ ژبې شاعر 300 کال وړاندې وفات شوی دی
خو نن هم داسې پښتون نشته چې د رحمان بابا کوم شعر یې نه وي یاد کړی. جاړي جړوي را سر نور لم پس د هغه شعرونه د متلونو د ضرب المثال په توګه ویل کیږي. رحمان بابا په 1653 کې پیښور ته سیرمه بهادر کلی کې زیږېدلی و. ویل کیږي چې رحمان بابا د پښتنو د غوري خیلو مومن قبیلې غړی و، کومه قبیله چې د هندوکش له غرونو څخه د پیښور درې ته داخله شوې وه. دا نور لم بولی ګرم پس تصوف او فقه یې د مولانا محمد یوسفزۍ څخه زده کړې. بیا هغه کوهاټ ته لاړو او هلته یې د مختلفو پوهانو سره مطالعه وکړه. بے قصورا ګناګار د کو پس د رحمان بابا کلامونه د تصوف له نښو نه ډک دي. د رحمان بابا ټول کلامونه د دیوان په نامه خپاره شوي دي چې پکې شاوخوا 15,000 شعرونه دي. سرغل دی پتا د کوم پس د فریب خندا د ما ممتاز تو رحمان بابا په پاکستان، افغانستان کې د پښتنو ترمنځ د مشهورو شاعرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د اسلامي تعلیماتو ستر عالم او پرهیزګاره انسان و. له همدې له امله د پښتنو لخوا ورته ډیر درناوی کیږي او د همدې درناوي له امله د بابا په نوم یادېږي. د هر کال په اپریل میاشت کې د هغه د کلیزې لمانځلو دپاره لویه غونډه کیږي. اخو خدای او چې ستا مخې سرې لمبې کو لمبې شولې زما په ګوګل پورې واه ډیر ښه. داسې پیکیجز یقینا موږ اکثر زموږ د لیدونکو دپاره زموږ دپاره په خپله ډېر انټرسټینګ وي، ډېر معلوماتي وي، ځکه چې دغه د الکترونیکو د موبایل او د دې څیزونو په وخت کې موږ ته ټایم یې نه میلوي چې موږ خپل لږ هسټوریکل ځایونو ته لاړ شو یا خپل دې شخصیتونو باره کې څه معلومات ولرو. نو دې پیکیج نه موږ زیاته معلومات کېږي. او دې سره ما د رحمان بابا یو بل شعر را یاد شو، وایي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. دا خو اخرنی بیت دی، اولنی بیت دی چې که نظر کې دې څه عیب نه وي رحمانه، که نظر کې دې څه عیب نه وي رحمانه، ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. یعنې ټول خبرې چې دی هغه د نیت دي، هغه دا نظر دی چې موږ چېرته چاته څنګه ګورو. صحیح ده. نو هغه هر څه نو هماغه خبره ده که نه چې لایک د نیت باندې د ټولو اعمالو درمده چې زموږ نیت څه دی. موږ یو څیز ته ګورو، یو انسان ته چې موږ ګورو نو هغه دی. نو دا شعرونه چې د رحمان بابا دي واقعا ما څنګه د دې سیګمنټ شروع کې ویل چې که دا موږ په هره ژبه کې ټرانسلیټ کړو، کم خلک چې په پښتو نه پوهېږي نو ته پته لګي چې دا څومره عظیم شخصیت او عظیم شاعر د پښتنو دپاره. لیدونکو اوس غواړم چې ورکوډې شانتې بریک والم او د بریک نه وروسته موږ راستانه شو نو بیا به نورې خبرې ترې کوو. ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا. ستړي مشئ، تاسو په خیر پښتونخوا ته یو ځلې بیا په خیر راغئ. لیدونکو اوس دا کوم سیګمنټ دی یعنې زما کوشش دی چې تاسو د یو فلم ریویو وړم او د هغې وجه دی چې چونکې ویکینډ را روان وي نو زه دا یم چې که ستاسو چېرته کې د تلو پلان نه جوړېږي یا تاسو څه بل څه نه نو تاسو یو ښه غوندې کې فلم وګورئ. دا هم ښه آیډیا ده که نه. نو نن چې کوم فلم به تاسو ریویو کوم هغه زما د فیورټ اکټر دی، زما ډېر زیات خوښ دی. د هغه تقریبا ټول فلمونه کتلي خو د مزې خبرداره ټول خو نه خیر دا لږ دروغ شي خو لږ زیاتره فلمونه مې کتلي. زما پرابلم دا دی چې زه فلمونه وګورم بیا ما ته زیاتره فلمونو نوم نه وي یاد. داسې وي که نه کله کله تاسو ته یو سانګ یاد وي خو د هغې فلم ته نه یاد یا د هغې سندرغاړې ته نه یاد. نو ما سره لږ دا پرابلم دی. نو د ټام کروز چې کوم فلم په 2005 کې راغلی و او د هغې نوم وار آف د ورلډز د دوو دنیاو جنګ لایک دوه دنیا مې ځکه وایي چې لکه هغه دنیا دا دنیا نه مطلب د دې مطلب به دی چې سیاره یا چې کوم خلایي مخلوق کوم ځای کې اوسېږي او زموږ دا دنیا چې کوم د ارت د دې که نه.
دا په 2005 کې دا فلم راغلی او دا د یو ناول نه دا قصه چې کومه دا غستل شوې ده. د ډایرکټر چې کوم دی هغه سټیون سپیلبرګ دی چې هغه ډېر ښه فلمونه چې کوم دي د دې نه علاوه هم جوړ کړي دي او چې کوم فلم جوړ کړی ډېر ښه جوړ کړی. دا فلم چې دی دا ډېر مخکې ما کتلی او دا د سټوري چې ټام کروز چې کوم هغې دی نوم دی ری د دې کې د هغه نوم وي او هغه داسې اصول موږ پښتو کې هغې ته وایو که نه چې ډاکورکر یعنی دیاړي چې څوک کوي یا داسې ورته وایي چې کوم چې سمندر کې دغه کې چې کوم غټ غټ جهازونه راځي هغه سمبالول خو به دا ورته وایي چې غټ غټ سور ښکار کوي دا نو هغه خپل شپې ډیوټي کړي او ستړی را روان وي خپل کور طرف ته کله چې هغه خپل کور طرف ته ورسېږي نو هغه ګوري چې د هغه ښځه او د هغه 2 بچي هلته کې ایکس ښځه یعنی د هغه ښځه چې د ډیورس کړي هغه د خپل دویم خاوند سره ته ولاړی او هغه سره 2 بچي چې یو د 10 کالو د هغې لور وي ریچل یو د هغې چې کوم دی ټین ایجر داسې 14 کالو زوی وي د هغه نوم وي رابي او موږ ګورو چې د ایکس وایف چې کومه ده دا پریګننټ ده او د دې وجې نه هغه ځي د خپل مور پلار کره د خپل خاوند سره نو هغه غواړي چې د خپل بچي ټام سره پریدي ټام کروز سره چې دغه نوم ری دی ری چې کوم دی هغه یو ډېر غیر ذمه دار غوندې پلار ښودلی شوی دی په دې کې چې هغه وي بیسیکلی صحیح ده نو ځکه د هغه بچي م هغه سره دونه انټرسټډ نه خو چونکې د هغې مې پریګننټ وي هغه خپل مور کره ریسټ دپاره ځي نو هغه پاتې شي او دې نظم کې دینه کېږي چې فلم کې د زوی د ته ډیډ یا پلار یا داجي داسې نوم نه علي هغه داجي خو ته نه وي خو ډیډ ته موږ داجي وایو که نه نو هغه دا نه وي هغه ورته نوم علي ری صحیح ده نو ری چې کوم دی هغه لاړ شي کور ته دننه او هغه دا ښځه هغه خپل خاوند سره لاړ شي ایکس ښځه نو دی چې کله کور ته راشي نو دی اوده شي او چې دی ذایقه به شپې ډیوټي کړي چې څنګه راپاسي نو د لوڼه تپوس وکړي چې روبي څه شو نه وایي چې هغه ستا ګاډی واغوستو هغه لاړو نو هغه پسې روزي په غوسه کې چې لکه دا ولې دا کې دی چې بهر روزي نو بهر داسې تیاره غونده کې سیلې طوفان غونده کې خو دا ډېره چینج طوفان غونده کې نو دوی ګوري او ګوري چې په سړک باندې نور خلک هم راوتلي او هغوی هم حیرانه دي او دا ګوري بیا د دې ټایم کې چې دی نو دی د خپل کور شاته ځای ته چې لاړ شي نو هلته وګوري چې دا همسایه چې کوم دی هغه ملاړ د هغه ته وایي چې لکه دا طوفان دی او که دا سیلې درسه چې دا ډېر زیات چینج غونده کې دغه ټایم کې دته داسې فیل شي چې درز شروع شي او د اسمان نه بجلی راغورځول نه لکه څنګه چې تندر وشي او بجلی راغورځي دا چې وروغورځي دی واپس د کور طرف ته منډه کېږي ځکه چې دی لور هلته کې نو دا بجلی چې اسماني راغورځي نو تاسو پته ده چې هغې سره ځمکه هم چوي او کورونه هم سره راغورځي نو دی خپل لوروالی او دی د خپل کور د میز لاندې دننه شي او هغلته د هر څه ګوري او سم زیات یریدلي په دغه ټایم کې او دی دا خبره نوٹ کی چې دا بجلی په یو ځای کې راغورځېږي نه لکه دا کوم اسماني بجلی چې راغورځېږي دا په یو ځای کې راغورځېږي او دې نه پس چې دی راوځي او دی بار ګوري چې بار دا چې کله سټاپ شي دی بار روزي او دی چې بار وګوري نو ځای په سړک باندې په کوڅه کې چې کوم دی هغه کریک شوي دي که نه ځمکه چې چاودلې شوي دي چېرته لاړ شي نو هغه ځای کې یو ټوکړه غونده کې هغه دی راوچته کړي نو یو کس وتي چې دا خو به ډېره ګرمه وي نو دوی نه دا خو ډېره زیاته یخه ده نو دغه ټایم کې دی لا نه دی پوه چې لکه دا روان سي دا کېږي او هغه ځمکه چې دا یو نیمځای کې هغه او دی کې بیا دا هپړ دپړ چې دی دا درز بیا شروع شي او ځمکې چې کوم دی هغه چاودلې کېږي او داسې لګي چې دننه د ځمکې دننه څه دي هغه بار راوځي او په دې کې دی وګوري چې اواز غونده کې وشي او دې ټایم کې یو ریبورډ غونده کې څه شی راوځي نو دی هغې ته حیران ګوري ځکه چې ټول خلک وایي چې دا څه شی دی که نه او هغې نه پس یو اواز غونده کې وشي او دا ریپورټ داسې جوړ شوی دی که نه چې دی لکه څو سرونه چې وي اوکې او هغې نه پس لیزر غوندې څه شی راځي او هغه لیزر چې په چا باندې پرېوځي هغه ختمیږي هغه داسې لکه ایره غوندې انیویز دی زر منډه کې کور ته او یس د سره د زوی دغه ځای کې ټکراو شي نو دی زوی ځان سره کې هغه ته وایي چې ته ټیک او هغې زر لاړ شي او دی خپل لور او زوی راوالي او دی وایي چې دی دا اراده وکړي چې دی د خپلې ښځې کوم چې د ایکس ښځه ده د هغې کور ته ځي نو هغه نو دی چې څنګه راشي نو دی په یو ګاډي کښېني چې ګاډي سټارټ کړي هغه د ملګري نه ملګري ودی چې دا زما ګاډی دی چې دی زه دې نه کوشم نو هغه چې هغه او دی نه کوزېږي ټام کروز نو هغه ری هغه نه کوزېږي نو هغه خپل دوست سره بحث کوي چې تم راځه ګاډي ته روخېږي ځکه چې ستا ژوند ته هم خطر دی ځای نه وځو نو د ده هغه دوست سره بحث کوي په دې ټایم کې هغه لیزر چې کوم د دې ریپورټ وي هغه په دې باندې راشي او د ده دا ملګری لکه د ایرې غوندې شي او دې ټایم کې دی منډې وایي
او دی ګاډي ډرایو کوي او دی لاړ شي د خپلې ښځې د ایکس ښځې کور ته اولته دی په بیسمنټ کې لاندې تیخانه کې هلته کینی او دغه درز دروز رواني او په دغه ټایم کې د شپې یو ټایم داسې چې ډېر عجیبه غونډه کې اواز وشي او د بجلۍ غونډه کې لکه بار چې بجلي غونډې ډېرې زیات بل شي یا اور بل شي داسې کیسې دی ډېر زیات تېرېدلي کله چې سهار شي نو دوی ګوري چې بار څه دي چې بهر روزي نو یو جهاز چې دی هغه د دوی د کور سره جنګېدلی وي کراش شوی وي نو دلته کې ځینې خلک یې هغه په هغه جهاز کې ورغلي او د جهاز کې چې کوم خوراکي سامان یې دا راوچتوي دی سو ګوري په هغه سامان کې ګرځي چې دغلته کې د دغه جهاز یو فیمیل چې کوم هغه د جهاز کې هغه وتی چې موږ اصل کې دغه چې کوم ایلینز یا د کوم ماشینونه یا کوم ریبورټ چې دی باندې کار کوو او زمونږ جهاز او پرابلم دا دی چې اوس دغه ماشینونه یا دغه کوم ریبورټ چې دا موږ تباه کولی نشو دا موږ ویشتلی نشو ځکه چې دا داسې دی چې د دې خواله کوم میزایل موږ ورخطا کوو سم ورځي جهاز نو هغې ګیر چاپېر یو شیل دی چې هغه د هغې ته رسېدو نه مخکې هغه شیل چې دی هغه میزایل دی یا ګولۍ ده یا هر څه چې دی هغه تباه کړي نو هغه جینې دته وایي نو دوی ورته چې لکه دا یو دم څنګه وشو دا څه شی دي که نه هغه ورته چې دا داسې ده چې هغه ورته څه زړه ویډیو کوي چې ډېر زور څونه کلونو مخکې دلته کې ایلین چې کوم دي دا ماشینونه په دې ځمکه کې ښخ کړي او هغې ټایم اوس پر شو دوی اوس راوځي او دوی به دا ښکاره کوي چې دا ایلینونه دا دغې چې لکه دا دوی کې دننه ناست دي دا څنګه کنټرول کوي نه پته ولګي چې دوی کې یو لیزر دی یو لایټ دی چې هغې د لارې چې کوم دي هغې په خلا کې ناست ایلین چې دي هغه دا ماشینونه چې دي هغه دا کنټرول کوي نو بیا دا ښځه دې نه تپوس کوي چېرې ریډار راته ووایي چې دا چې جهاز کله کرش کېدو نو ته دلته تا په خپلو کې ته هغه ورته نه ورته چې زه زما دا کار سړی نه خیر دی راوځي او د خپل بچي ځان سره والي دا اراده وکړي چې دا ښځه چې چېرته کې دی د ښځې د مور پلار کور دی هلته لاړ شي بیسیکلي د ری چې کوم دی د هغه مقصد دی چې د خپل لور او زوی چې دی د خپلې مور ته خیر خیریت سره ورسوي صحیح ده نو دی د هغه ځای نه روان شي د هغه ښار په طرف کوم ځای کې چې د ښځه هلته کې تللې وي نو چې دې ځای نو په لاره باندې دوی ګوري چې یو ځای کې د لور چې کوم دی نو هغه وایي چې یاره ما واشروم دپاره هغې ته ضرورت پېښ شو نو ریچل چې دی هغه پلار ته وایي چې ما دلته کې کوزېږم نه ورته چې د ګاډي سره به نږدې چې ته کې کښېنې خو لرې به ډېره نه ځي خو ریچل خبره ونه مني خیر ماشوم وي نو هغه ګاډي نه ډېره لرې لاړ شي هغه څه ګوري چې هلته کې یو دریا غونډه کې چې هلته کې اوبه وي نو هغه چې هغه وګوري نو د هغه چغې کړي ځکه چې په دریا کې ټول مړي پراته نو دی خیر خپله لور غېږې راولي او ته چې ګورې ته ویلي چې ډېر لرې مه ځه خو انیویز دغه ټایم کې ډېر د فوجیانو ګاډي چې دي هغه ښار طرف ته روانې کوم ځای کې چې دوی هم روان دي نو دغه ټایم کې روبي چې د کوم زوی دی نو هغه ورته وایي چې زم دی سره زم او دی خپل زوی رونیسي او ته چې ته به دی سره نه ځې خو بهرحال د پلار او د زوی جنګ وشي او زوی چې کوم دی روبي چې کوم دی هغه د دی سره شي او هغه د فوجیانو سره لاړ شي دا لور او پلار چې دی پاتې شي دغه ځای کې او دغه ځای کې یو سړی راشي او هغه دوی دواړه خپل کور ته بوځي نو تیخانې ته چې کله لاړ شي د خپلې سره نه هلته پته درته ولګي چې دغه کوم ریپورټ چې کوم دی دا د سړي چې کوم دی له پناه ورکوي خپل کور ته بوتله د کور ټوله فیملی چې کوم ده هغه د ریپورټس مړه کړې ده او اوس دا سړی غواړي چې د ریپورټس یا ایلینز نه خپل بدله والي نو او ټام ته وایي چې ته ما سره دې کې ملګرتیا وکړه نو ری ورته وایي چې زما اوله پریورټي چې کوم دغه زما لور ده چې زه خپله لور صحیح سلامت ژوندۍ خپلې مور له ورسوم نو په دغه ټایم کې چې دی دغه چې کوم ریپورټ چې دا عجیبه غونډه کې شکلونه وي لکه د مار غونډه کې لکه یو غټ ریپورټ د هغې څو داسې کیمرې هم پکې لګېدلې او لایټ هم لګېدلې دا ورو د کور ته راځي دا ریپورټس او دا چیکینګ کوي انسانانو پسې ګرځي صحیح ده او دغه ټایم کې چې د انسانانو پسې ګرځي نو دوی د یو شي ساعت او د بل شي ساعت پټ شي چې دوی باندې لیزر پرېمنځي یا دوی په دې کیمره کې رانشي ایلین دوی ونه ګوري نو په دغه ټایم کې چې دی دا دوی ګوري او دوی چې واپس ځي نو په دغه ټایم کې کوم چې دا سړی په دې کور کې اوسېږي نو دوی یو تبر راوالي او دوی یو پایپ چې دی هغه ماتول شروع کړي نو ری چې کوم دی کوم ټام کروز پلی کړي دا رول لیډ نو هغه ورته چې داسې مه کوه
صحیح ده او هغه منیږي د هغې نه پس چې دغه چې واپس کېږي واپس راشي خو هلته کې څه کش کړو پوه شي دوی واپس دا ریپورټ راتاو شي چې دی راشي نو دغه ټایم کې د سړي له غوسه وشي هغه خپل هغه ټایم چې هغه سره کوم ټوپکې تماچۍ چې کلاشینکوف یې سمې هغه راوالي چې زه په دې باندې ډزو کوم زه به دا ماشین ولمه نو د ټام کروز دغه جګړه ځکه هغه ته به داسې نه کې خو خیر هغې کې دا د دې دواړو جګړه وشي او د دې نه پس چې دی نو د لور چې کومه ده هغه بار منډه کی او د هغې لاړ شي او د ریپورټ لاړ شي نو د لور هم سهار بار روز ودیم نو دوی څه ګوري چې یو رقم ته بوټي په دې هغه کې دي په دې کور باندې په دې ځمکه باندې سره داسې څنګه چې جړډي نه د جړي دغه د څه شي جړډي چې وي خو ریډ کلر کې وي که نه نو دوی دا ګوري چې دا څه شی دي که نه او په دغه ټایم کې چې دی یو ریپورټ چې دی هغه راوځي او هغه په ټام کروز باندې چې کوم دی اټیکس کوي او په دغه ټایم کې د لور چغه کې کله چې د لور چغه ووایي خپل پلار داسې ګوري نو هغه ریپورټ چې دی هغه د لور طرف ته راشي او کله چې هغه د لور طرف ته راشي د لور چې دی هغه د ځان سره اوچته کړي او په دې ټایم کې چې دی د ټام کروز هم دی د ځان سره اوچت کړي دا ریپورټ او دوی په یو ټوکرې غوندې کې شي کې واچي نو هغه ټوکرې غوندې شي چې دوی وګوري نو هغلته کې نور هم ډېر خلک او نو دې نه مخکې چې دا ټام کروز دا ریپورټ راوچتی دی ټوکرې کې اچوي نو هلته یو آرمي والا جیپ ولاړ چې دی د هغې ځای نه هغه کوم دستي بمونه نه دي ګرنیټس هغه ځان سره راوچت کړي یو څو دانې هغه پوره د ګردنې چې کومه د هغې وي هغه راوچته کړي صحیح ده او د ټوکرې کې دی ناست نو دوی ته هغه ټایم کې پته ولګي چې اوکې دا ریډ چې دا بوټي غوندې کې د جړډ غوندې کې اصل کې دا د انسانانو بلډ دی نو دوی ګوري چې دلته کې دوی دا ټوکرې کې دا ټول بیل انسان جمع کړي او دلته یو پیپ بر نه راځي او یو انسان د دې ځای نه اوچتوي نو مطلب دا دی چې دغه د انسانانو بلډ چې کوم دی دا د بوټو دغه ته ځي د بوټو ټایپ چې سدي د ورکول کېږي د انسانانو وینه نو یو انسان اوچت کېدی نه بل انسان چې دوی کوشش کوي چې هغه واپس راکړي خو هغې کې دومره زوري چې هغه د ای باندې انسان وس نه رسیږي په دې ټایم کې چې بیا پایپ راځي او ریچل د ری چې کوم لور د دا راوچتوي نو په دغه ټایم کې چې څنګه دی د لور راوچتوي نو په دغه ټایم کې د خپل لور تر غاړه باسي نو ریچل پاتې شي او کوم چې ری دی ټام کروز دی دا پایپ کې راخکل شروع شو دغلته کې یو آرمي والا کس ولاړ هغه دنه لاس ونیسي او هغې د لاندې راکاږي او دی دغه ټایم کې چې ما تاسو د ګرنیټس هغه د ځان سره اخیستي سیکنډز لپاره چې دی بالکل پایپ کې دننه شي واپس دا ټول خلک ریوځي شي دی راکاږي نو چې دی لاندې راوغورځېږي نو د په خوله کې چې کوم دی د ګرنیټ چې کوم پینز وي هغه وي نو دې څه مطلب شو مطلب دا چې د دننه کوم ګرنیټ چې دی هغې نه پینز ویست او هغه پکې پرېښود او لږ ساعت کې موږ ګورو چې هغه ټول چې کوم څه شی ریپورټ دی هغه تباه برباد شي دی راخلاص شي دی په څه طریقه باندې چې کوم دی ځان ورسوي هغه ځای ته کوم دی کې چې د ښځه وي او چې دی هلته کې لاړ شي خپله لور ورسوي نو څه ګوري چې خپله لور هغه ته وویل هلته کې روبي د ده زوی چې کوم دی هغه هم روغ سلامتي او هغه دته نوم والي په اول ځل ورته وایي چې ډاډ یا پلار یا داجي نو هغه هغه له غاړه ورکړي نو یو ډېر انټرسټینګ مووي ده د کومو خلکو چې ساینس فکشن موز خوښ وي نو هغوی کولی شي دا فلم وګوري دې نه به ډېر خوند والي او بیا په دې کې دا هم ښودلی کېږي که نه چې لکه دا یو ډېر غیر ذمهداره پلار دی خو کله چې د هغه بچو باندې سخت وي نو تاسو وګورئ چې هغه خپله ذمهواري یو غیر ذمهدار انسان بیا څومره ښه سر ته ورسي ډېر انټرسټینګ مووي ده د نورو فلمونو نه لکه موږ خو اکثره د لوي ډوي فلمونه ګورو رومانټیک او دا څیزونه خو دا چې وار آف د ورلډ چې کوم دی نو دا که تاسو وګورئ نو دې نه به ډېر زیات خوند والی بلکې ماشومان دې وګوري اکثره د ماشومانو د عجیبه غونده کې بلاګانو والا او دا د بلاګانو فلم نه خو دا ریپورټ چې کوم دی که نه دا هم د بلاګانو نه کم نه دي نو تاسو دا فلم ضرور وګورئ دې هفته کې که تاسو سره ټایم وي خو دا وخت زه غواړم چې یو ورکوټې شان دمه والم د مې نه وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا او دا نننی اپیسوډ لیدونکو یقینا چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی زموږ همیشه کوشش دا وي چې څه نه څه چینجز روزانه راولو ځکه چې روزانه هغه یو روټین جوړ شوي تاسو یقین وکړئ په هغه یو روټین کې چې تاسو ګرځئ که نه نو تاسو د خپل ژوند نه بور شئ نو دا خو پروګرام دی نو نن موږ څه نوي سیګمنټس هم چې دي هغه پروګرام کې اډ کړل دي دپاره چې موږ غوښتل
تاسو د پاره لګ انټرېسټینګ وي کنه لګ پیکیجز هم دغه شامل کړ او لیدونکو تاسو چې د سردانه چې سردونکو په خیر پښتونخوا چې دغه تاسو په هم پښتون کتلې شي د دین علاوه زموږ د هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل تاسو هغه سبسکرایب کې تاسو الته کې هم مونږه پروګرامز دي نه یوازې صرف په خیر پښتونخوا زموږ ډراماز دي ډیر زبردست چې هغه تاسو کتلې شي او خې خبردار چې هغه په پښتو کې ډب دی هغه هټ ډرامې دي چې په هم باندې تیر شوي دي خو زموږ زیاتره خبر ده چې زموږ ډېرې میندې چې دي هغې له پښتو کې چې هغې د خپله ژبه کې نو ته ایزي هغه انډرسټینډ کول نو لیدونکو اوس زه غواړم چې تاسو نه اجازه غواړم خو په دې نوټ باندې چې ویکینډ را روان دی صحیح ده نو ویکینډ باندې کوشش وکړئ چې ریلیکس اوسېږئ ریلیکس مینز دا چې کوشش وکړئ چې ټایم یې خپلو دوستانو سره چاته څوک ویزټ کړئ چا سره خبرې وکړئ اوس خو کرونا هم ډېره کمه شوې ده صحیح ده ناسته پاسو کې دا وایي که نه وایي ژوند د ژمې مازدیګر دی تېر به شي نه که نه نو هغه واقعي ژوند هم داسې دی نن سبا خو هغه مرګونه هم داسې شوي دي نو زه نه غواړم چې تاسو ډیموټیویټ کړم زما مقصد دا دی چې ویکینډ را روان دی نو کوشش وکړئ چې خپل چې کوم ستاسو دوستان دي یا کوم ستاسو خپلوان دي تاسو زه غواړم چې هغې کره لاړ شي د هغې سره کښېنئ ټایم تېر کړئ او که بیا داسې لکه زما غوندې بالکل یوازې نو هېڅ خبره نه تاسو هایکینګ کولی شئ اوس خو موسم ښه شوی دی ګرمي هم نشته دی نو هایکینګ وکړئ هغه ډېر زیات ښه دی مازدیګر ټایم کې واک وکړئ صحت دپاره ډېر زیات ښه دی ته خبره کوم ایکسرسایز اکثره وایي که نه چې زه باډي جوړم چې ایکسرسایز کوم نو ایکسرسایز د منټل هیلث لپاره ډېر زیات ښه دی فزیکل سره او که تاسو سنډې ورځ تاسو هغه صرف په خوراکو په ودو ناراسته تېره کړئ که نه نو بیا هېڅ فایده نشته نو بیا به د منډې په ورځ هم تاسو همدومره زما پروګرام ته ناست همداسې ستړی ستړی به ناست نو تاسو سره ټایم دی تاسو مووي هم کتلی شئ صحیح ده کومه چې ما تاسو له ریویو درکړه او د هغې نه علاوه تاسو هایکینګ کولی شئ د هغې نه علاوه تاسو مطلب آیډیا کې چې خپل فرینډز یا فیملی سره پروګرام جوړ کړئ کښېنئ چېرته بهر لاړ شئ کور کښېنئ ګپ شپ ولګئ تاسو لاړ شئ هغې انوایټ کړئ او ویکینډ داسې مزدار تېر کړئ ځکه ویکینډ وي دی دپاره چې دا زموږ پوره هفته کوم یو روټین کې لایف تېر کړي وي اکټیویټیز هم کړي ستړي شوي یو نو دا یو ریفریش انسان دی سره که نه صحیح ده نو دې دپاره دا د درې چوایسز ما تاسو سره درکړه زه خو مې په شوټ کې بزي یم ځکه چې که دا شوټ نی نو د ډرامې شوټ به کو د ډرامې شوټ نی نو بیا به دا شوټ وي او شوټ دی نو په لوی الله مو سپارم مال راکړي اجازه ښه ویکینډ ولرئ بی پازیټیو بی هیپي الله پامان